أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله حکم کوي تاسو ته الله تعالی فی اولادکم فاولاد فبارد اولاد تاسو کې نه فبارد میراث ته اولاد تاسو للذکر د پار د نارینه اولاد مثلو په برابر د حظ الانثیین د ایسې د دوو زنانو مثلا یو ورور د دوه خويندې نو د دې ایسې یعنی د دوه خويندو د یو ورور برابرۍ سره فین کن نساء نو کچریوی زنانا فوق سنتین دوا یا د دوه نه سیوا فلهن نو د دې د پارا ثلثا ما ترک دوی سي د مال دی د هغه مال نه چې پرې خو دی وی هغه پلار دی ورونه سره نشته صرف دوه خويندې نو دې په دروي سو کې دوی سي کی باقی بیا د مور دی دا شپږمې سبا کې د مور دا او بیا چې کوم باقی پاتې شي نو پای کې دوی سي چې د دوه خويندو لري کرورې خوشتنه او نور بیا د میراث تقسیم مطابق د قران او د حدیث د حکم مطابق هغه بیا تقسیمېږي وین کارت واحدا او کچری وی دا لور د یوه فلها النصف دې د پر نیم مال دی کرور وسره نه ولی ابويه او د پار د مور او پلار دی لكل واحد منهما د پار د هر یو د دوانو اسودوسو شپږمې سا سړی مرشه مور او پلار ژوند دي اولاد دي نو مور او پلار د شپږمې سره سي هر یو ته پلار د شپږم مور د شپږم مما ترکا دا غمال چې د پرې خو دري دې مړی انکار له ولادت کې چرته د پار اولاد دي فإن لم يكن له ولد كجرني د پار اولاد نه زويشته نه لورشته وورثه ابواه او میراث وړي د مور او پلار فلی امه الثلث ته د مور د پار درې مې سره باقی مال به پلار ته پاتې فإن کار له وي خوتون کچریوی د پار اخواتن رونا دا خون جمع فلی امه الثلث ته د مور د پار شپږ مده من بعد وصیت پس د وصیتنا یوسی بها چې د وصیت کې پاره سره او د یا پس د ادا کولو د قرض نه لومیا به قرض ورکی او بیا چې کوم نه د په مال کې درې مې سکیږي نو درې مې سره مرده وصیت پوره کی اباؤکم پلاران تاسو او ابناؤکم زامن تاسو لا تدرونا دین پویږي ايهم اقربو چې کم یو د دین ډیر نږدې لکم تاسو د پاره نفعا فنفع کې په فائدہ کې فریضه من الله دا ایسی مقرر شوی د جانب د الله نه ان الله بشک الله تعالی کان علیم حکیما دې پوها او خاوند حکمت ولکم نصف ما ترک ازواجکم او استاسو د پاره دی نصف ما ترک نیما ما ترک ازواجکم هغه چې پرې خو دی وی خود استاس خاوندانو د پاره د خزه مالدار ده او د هغه مال پاتې شو نو خاوند د بسوره ملاویږي نیما ان لم يكن له ولد کچرنی وی د دې د پاره د خود د پاره ولد اولاد فإن كان لهن ولد كجوي الذي د پاره اولاد فلكم الربع فبیا استاو د پاره اے خاوندانو سلورمې سره خدام لا شو خاوند ژوند دی نو بیا به سلورمې سره ورته ملاویږي کچري د دې زنانو اولاد وی نو د زنانو د دوړو اولاد دي کنه مما ترکنا دا مال چې پرې خو دی خودو من بعد وصیت پس د وصیتنا یوسی نبی هاو دین چې وصیت کړی دی پاره سره او رستو د ادا کولو د قرض نه ولهن الربع اور دې زنانو د پاره سلورمې سره مما ترکتم دا مال چې تاسو پرې خو دی ان لم یکن لكم ولد کچرنی وستاو د پاره اولاد فإن كان لكم ولد کچری وستاو د پاره اے خاوندانو اولاد فلهن الثمن د پاره بیا اتمې سره مما ترکتم دا غمال چې پرې خو دی تاسو من بعد وصیت پس د وصیتنا چې وصیت کوي تاسو نه بیا چې تاسو وصیت کوي پای سره او دینن یا پس دا کور د قرض نه ګور د قرض الله تعالی بار بار تاکید فرمایي چې انسان مرشي هر ګناه ورته معاف کیږي خود بل حق ورته نه معاف کیږي دا کې قرض هم دی وین کان رجلون کچریوی یو سړی یورسو چې داغه نه میراث وړي شي کلالتن اکلالوی کلاله دې ته وي چې نه پلار شته نه مو او نه مور یعنی ژوندۍ او نه اولاد کې سوچتا او امرأتون یا زنانوی کلاله
دې ته موږ تاسو په پښتو کې میراث وایو. کوي یو سړی میراث یا ښځه میراث او د هغې نه میراث وړی شي، ولو اخن او ردي دپاره رور وي او اختون یا خور وي، فلکل واحد منهما نو دپاره د هر یو د دې دواړو نه السدسو شپږمه حصه ده. نو د هر یو د دې دواړو نه د دې دپاره شپږمه حصه ده. فإن كانوا اکثر من ذلك چریوی دی ډیر من ذلك د دینه فهم شرکاء فی الثلث، نو بیا دي شریکان دي په درېمه حصه کې. من بعد وصیت پس د وصیتنا یوصى بها چې وصیت کولی شي پای سره او دین یا پس د ادا کولو د قرار ته غیر مضار نظر الرسول کی وصیت من الله دا مضبوط حکم دی د جانب د الله نه. والله علیم حلیم، الله خبردار دی حلیم او د صبر خاوند. تلک حدود الله دغه دي احکام د الله تعالی. ومن يطع الله ورسوله هغه څوک چې حکم مني د الله او د الله پیغمبر يدخله داخل بکی الله در جنات جنتونو ته تجري من تحتها الانهار چې بهيږي به لاندې د ورو دغه نهرونه خالدین فیها دی به همیشه پای کې په جنت کې. وذلك الفوز العظیم او دا د کامیابی لویا. ومن يعص الله غسل کنا فرمانی کی دا الله نه ورسوله دا الله د پیغمبر نه ويتعد حدوده او زیاته کوي دا حدود د احکام د الله یدخله داخل به کنارا اور د جهنم ته خالدن پیاده به همیشه په دغه اور کې د دوزخ. وله عذاب مهین او دې د پاره عذاب ذلت آمیز یعنی خوارون کې سپکون کې